معزز علماء کرامو طلباء اعظام و د دې اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو، هر کال دغه ځای کې دغسې اجتماع منعقد کیږي د متخصصینو د فضلاو د دغه مدرسې جامعې او علماء کرام شرکت کوي. سخت کال یو وارې بیا ډېر ګڼ شمېر علما د دوره حدیث نه چې په مختلفو مدرسو کې فاضلان دي د هغوی تخصص د هغې د سر باندې دستاربندي وشوه او معیاري تخصص چې څه ته معیاري تخصص وایي د قابلانو استادانو په نګرانۍ کې تفصیلات بلته دوی ذکر کی. ما ته حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم او فرمایل ډېر خوشحاله شوم. دا ټول محنت زمونږ د ګران قدر محترم رور چې د هغه نه الله پاک په دې وخت کې ډېر لوی کار د دین اخلي، استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب زیده مجدهم، دا د هغې محنت دی او خواري ده او هغه نه الله په هر میدان کې د دین کار دی. دا خو کله کله یې زه لږ راټینګومه ویم لږه ګزاره به کې. مولانا سید الرحمن صاحب خو بیا ورنیخ که ما وی نه بس دنیا ډېر باطل خلک دی ډی ته کړل، دا څه پکې لږه ګزاره کوه. زما وروڼو حقیقت دا دی چې الله پاک د قرآن د حفاظت ذمه داري اخیستې ده او بیا د قرآن شریف د امت ته د رسولو دپاره او د قرآن شریف په مقاصد امت پویولو دپاره الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته لیږلی دی. د هغې په ذریعه الله قرآن هم امت ته ورسو او د قرآن تشریحات او معانیم الله ورسول. اصل سرچشمه د الله کتاب قرآن شریف دی، د الله کلام دی، لفظ نظم دواړه د الله د طرف نه دی. تاسو طالبانو ویلی دی وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. ګوره دې کې دوه ټکي راغلل، یو علی قلبک لفظ راغی نو دینا دا معلومه شوه زړه سره د معنا تعلقي چې معنا د الله د طرف نه ده، او لسان عربي دا د نظم او د لفظ سره تعلق لري. طالبان وی القرآن اسم للنظم والمعنا جميعا. اصل قرآن شریف تی و رسول الله مبارک دا قرآن شریف د تشریحاتو د پاره الله لیږلی دی. نو د پیغمبر مبارک قول فعل تقریر مضبوط حجت او دلیل دی. زمارونو دا خبره مې ځکه وکړه چې دې زمانه کې بعضې خلک د عاجزانان د احادیثو په مفهوم نه پوهېږي. نو زر به ووایي چې دا حدیث د قرآن شریف د دې آیت سره تعارض لري، نو زه د خدای د قرآن مقابله کې حدیث څنګه ومنم؟ انکار حدیث رسول الله مبارک مخکې پیشګویي کړې ده چې بعضې خلک به د حدیثو نه انکار کوي او د حدیثو نه انکار د قرآن نه انکار دی، کفر دی. الله خپله فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن میں نازل کو دا غی تشریح به ته کې حضور پاک ته وایي او دا چې ما کوم آیت ولسته دا غی تشریح نه کوم مختصر وایم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا
فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. په کتاب التفسیر کې امام بخاری رحمت الله علیه د ابن عباس رضی الله عنه په حواله سوی ثم ان علینا بیانا ان تبینه للناس. الله د رسول الله مبارک ذمہ داری دا مقرر کړی ده چې د قرآن وضاحت به ته کې. زه به صرف یو ټکی درته ویم، په قرآن شریف کې اقیم الصلاة بار بار ذکر کېږي. زه حدیث ته خوا کتره دې معنا ماته وکړه. دا قیمو خو ډېرې معنی دي. یو معنی دا د داوی مو چې همیشه دا کار وکړې، او د صلات خو شپږ معنی دي. یو معنی دا ده چې دعا د مشوره معنا ده. طالبان پوهېږي په دې چې تر څو قرینه نی نو مجاز نشي غشتی حقیقت معنا حقیقت باندې، او د حقیقت غټه قرینه هغه تبادر الی الفهم دی. نو صلات معنا دعا ده د خپله متبادره معنا د فهم ته، او دا په احادیثو کې په ډېر لوی کثرت د دې استعمال دی. اللهم صل څه معنا کو؟ دعا رحمت نازلول. اللهم صل علی آل ابي اوفا، حضور پاک لچې صدقه راوړه او دعا یې ورته وکړه. نو دا خو دومره شایع دی په عربي کلام کې چې د حد نه وتی. نو معنا څه شو؟ اقیم الصلات چې همیشه دعا کوه. زه د سار دا 2 رکاته ماته په قرآن شریف کې وښایه، د ماسپښین دا 4 رکاته راته وښایه، دا چې تاسو ورته ډک او تش وایې دا وښایه، دا لومبۍ قاعده او دویمه قاعده راته پکې وښایه، دا جلسه او قومه راته پکې وښایه، شا به تکړه شه. دا د ماښام 3 رکاته پکې راته وښایه په قرآن شریف کې. دا نشته په قرآن کې. نو دا د کوم ځای نه معلومیږي؟ دا د رسول الله مبارک د تشریحاتو نه. ټول کتاب الصلاة اونیسا، د بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود او د نور مسند احمد وغیرہ، دا ټول د اقیم الصلاة د دې رکوټي قول تشریح ده. بس آتو الزکات، او زکات خپله معنا خو جدا د صفایې ته وایي، نومو ته وایي، ډېرې معنی لري. ما ته وښایه چې په اوښانو کې دومره زکات دی په قرآن شریف کې، وښایه شابه. دا ما ته وښایه په ګډو چیلو کې دومره دی، شابه وښایه. نشته پکې. نصاب څومره دی؟ نشته په قرآن شریف کې. صرف د مصارفو بیان شوی، ام اجمال دی. دا ټول کتاب الزکات د حدیثو د کتابونو د دې یو رکوټي ټکي تشریح دی چې آتو الزکات دی. د حضور پاک په ذمہ دارو کې یو ذمہ داري دا ده چې قرآن به تا ته لولې هغې پوره کړی. دویم یعلمهم الکتاب والحکمه، په دې به دې پوهې په قرآن. ویزکیهم، او ستا د باطن تزکیه به راولي. د عقاید و اصلاح، عقیده به دله ټیک او اعمال صالحه د اخلاق و ذمیمه و رذیلو نه به دې پاک کوي. دا ډیوټي پیغمبر مبارک سر ته رسولی ده. دا تصوف شو، هر یو شعبه رسول الله مبارک پرېښې نه ده. ټول کتاب الایمان د رسول الله مبارک د هغې عقاید و تشریح ده کم چې په قرآن شریف کې ذکر شوی دی. نو بغیر د پیغمبر د تعلیماتو نه په قرآن ته د کم ځای نه پوهېږي. ښه، بیا په قرآن او په سنت عمل نشي کولی. عمل به په هغه مسله کې چې د قرآن او سنت نه وتی ده. ځان له خو په آیت عمل نشي کولی. د په اقیم الصلاة عمل وکړه، نشي کولی. په هغه مسله به کې چې دی نه وتی ده. دغه مسایل بیا زمونږ ائمه او حضراتو د فقه په شکل کې راویستلي، په هغې امت لګیا دی عمل کوي. الحمدلله. دا ټول یو بل سره لازم ملزوم دي. فقه خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په کور کې ګاڼی نه وی ښودی چې هغې باندې مشین تاوه او د فقه مسلې یې ترې ایستلې. دا خو د قرآن و سنت نه د خپلو قواعدو د اصولو مطابق حضور د ائمه و حضراتو د دین مسلې ویستلې دي، او بیا شاګردانو تدوین کړی دی. او موږ ته فقه څه شی دی؟ د قرآن و سنت مسلې چې موږ پې عمل وکړو. بیا دیوبند پکې راغی. هلکه وایي دا دیوبند په کوم کتاب کې دی؟ خو ته په کوم کتاب کې؟ دیوبند په کوم کتاب کې دی؟ تا نه تپوس کوم ته په کوم کتاب کې؟ ځه د دې جواب راکړه. وی نه زه خو د خدای په علم کې وم، نو مې ولې دیوبند د خدای د علم نه بار دی؟
زه د خدای مخلوق یم. نو ویلې دیوبندیان د خدای مخلوق نه دي، دا چېرته د ګلدین کاکا مخلوق دی. ګډې وډې وه. دیوبند ځان له دین نه دی، په دې م ځان پوه کړې. دیوبند ځان له نظریه نه ده، دیوبند ځان له فقه نه ده. دیوبند د مدرسې نوم دی، په کلي کې مدرسه وه الجامعة الاسلامیه، او دیوبند کلي کې ده. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه بنیاد یې ښودی. دیوبند مونږ ته د حنفي مسلک مسائل اسان کړي دي، او په بر صغیر پاک و هند کې د هغې خدمت کړی دی. دا شوه. څوک پکې لا دا وایي، یو کس پکې وی یاره وی دیوبندیان ډېر ښه خلک دی، وی په هره شعبه کې کار کړی دی، و یو تصوف سره یې نه لګي، تصوف منکر دی. مې تا ته پته نشته ساده سړیه، د تصوف څومره خدمت چې دیوبند کړی دی. هر د دیوبند افسوس، د دیوبند هر عالم، هر محدث، دا مفسرمو، دا محدثمو، دا فقیهمو، او دا د خپل وخت زبردست صوفیم تیر شوی دی. دا د کشف خاوندان. مولانا زمونږ په رزړو کې د رزړو سابق صاحب دا د رجوع د اخترونو فیصلې چې به کولې، اوس وفات شوی دی. مولانا صبیح الدین صاحب حق صاحب، الله شاهد دی، دا ته ما په خپله اورېدلې. هغه وی زه په دیوبند کې وم، وی یو زوما او یو مولانا عبدالباری جان صاحب و د عمرزو. مولانا عبدالباری جان صاحب تا حیات د دې ټولې صوبې، هغه وخت کې به ورته صوبې سرحد وي، د جمعیت علماء اسلام ناظم اعلی تا حیات تر اخره پورې. وی یو هغه یو زوم، یو دریم کس یې راته وښودی، پیژنم، اوس وفات شوی دی، الله دې وبخي، د هغه نوم نه علم، زمونږ د 400 دی. وی مونږ درې واړه لاړو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات له تانبون ته. یاره دیوبند کې یو، او ما دغه وخت کې تانوي صاحب رحمه الله بیمار و صاحب فراش و. مونږ وی لاړ به شو، ملاقات به وکړو، بیا به په زړه ارمان وي چې تانوي صاحب مو نه لید. وی دا چې کوم دریم ملګری و، د سوچ ټیک نو، د وی دا تاسو څه کوئ، په اشرف علي څه کوئ، په پیرانو څه کوئ، دا پیران ګنګري دی او جیب کې پیسې خلک ورکوي، دا ډېرې ګډې وډې شروع کړې. وی مونږ ورته وایي چې ظالمه خوله به دې کږه شي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خو د دغه زمانې مجدد و مجدد، خو چې کم خدمت کړی دی، کم د هغه ملفوظات دي، حیران بشي. وی خیر دته مونږ وی چې هلکه دته مونږ خو په ښه نیت ځو، که ته دې سیل به وکړې ځه. وی په لاره ریل ته وختو، دا خبره واورئ. وی په ریل کې دغه دریم کس د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ډېر زبردست غیبت کو. مونږ غلطي کړی چې سپیره تم ځان سره اوچت کړی، تا خو زمونږ په زړه کې نفرت پیدا کړې، سپیره بس غلی شه، خوله به دې ماته شي. وی کږه به اوس به کږه شوې وه که نه. یاره مونږ وی ته مهرباني وکړه تانبون ته لاړ شې، ته بازار کې چکر ولګې، مونږ به د مولانا اشرف علي صاحب ملاقات وکړو. الله شاهد دی، دا ګورې یا وا دې ما نه، د دې ډېر ګواهان دي. وی چې تانبون ته لاړو، وی دی وی چې دا مړه مونږ به یې وګورو چې دا څنګه شی دی. الله وی چې لاړو خانقاه ته، نو د خانقاه چې کوم د هغې کسو، هغه وی چې حضرت بیمار دی، خو ملاقات به ستاسو وشي، خو ګورې وخت یې ډېر زیات قیمتي دی، نو تاسو نه به هغه تپوس کوي، مخکې نه ځان تیار کړئ. ابدا تپوس کوي کون ہے، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، څوک یې د کم ځای نه راغلی او څه له راغلی، نو که دعا له راغلی یې نو دعا له راغلی، که بیعت له راغلی یې نو بیعت له راغلی، که مسئلې تپوس ته راغلی یې نو مسئلې تپوس کوو. دې دریو کې به یوه خبره کوئ، درې به نه کوئ. وایي چې هغه دا خبره وکړئ، موږ سم ویرېدو، زړه کې م ګبراهټ پیدا شو او روان شو چې دننه ننوتو. دا دریم قسم دی. زیمه مولانا عبدالباری جان صاحب د عمرزو صاحبزاده و، اره سره و، او دریم دا کس. وایي چې څنګه کېناستو،
حضرت صاحب ہم دقہ تپوسو کا سلام کلام نہ پس کون ہو کہاں سے آئے ہوں کس لیے آئے ہو منگ ورطہ ہوئے ہم طالب العلم ہے دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں بغرض ملاقات حاضر ہوئے ہیں دائی خبرش بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دائی خبرش وی ما تیو قتل ما توی تشریف رکھو داور ادویم تیو قتل صاحبزادہ عبدالباری جان صاحب تا تشریف رکھو دا دریم زمونگ مرگری پخپلا کیناست چه کیناست وی دا توی اٹھو خبیث اٹھو منگم حیران شو رپیدو او دیم حیران شو اٹھو خبیث نکل جاؤ اٹھاؤ تم کو نکل جاؤ خبیث تمہارا باطن ٹھیک نہیں ہے تمہارے اندر گند ہے گند ان کی اصلاح ضروری ہے پھر دیوبند میں پڑھو یقین پا اللہ کا گورے قسمیہ دیتا ہے وی دیا نیک ہوئیستا منگ پر پیدو شوی نہیں آپ تشریف رکھے یہ ٹھیک نہیں ہے ان کا سوچ ٹھیک نہیں ہے اس کے باطن میں گند ہے گند سے بھرا ہوا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ بیچارہ بغیر ایمان کی دنیا سے چلا نہ جائے یہ تکشف ہوئے بی منگا مو یریدو منگتے خدو آوکلا او چه بار روتو کنا نوی دیرا پیدوی ماوتای چه او دیلی دل تابا وی دادی و دادی وی سڑی را پیدا چه زسو کمونگی بس پارام که نوس دا چیزو تاسو پا اللہ یقینو که سابق صاحب نم خدای دیر کار دا دینو آغشت صاحبزادہ عبدالباری جان صاحب نخو خدای دیر لوی کار آغشت او اغا دریم غریب بیا سډیر ګډ وډ شنورې د تزوم ځکه نه علم چې بعد دوستان به وپېژنې او ډېر په بد حال بیا غریب د دنیا نه مړه یہ تکشف ہوئے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ چې کم خدمت کړی دی د تزکیې د نفس او کم علم خدای غلا ورکړی دی دا زه دعوه لرم د اردو فتاوه ده د هغه د اردو فتاوه د علماو به کتلي چې منطق دی نه ویلی نو د هغه د اردو په سوالاتو په جوپا چې کم د فتاوی کې جوابونه دي په هغې هم نه پوهېږي ډېرو ځایونو کې او که ته ډېر هم وایې چې دا او د حدیث او د قرآن د آیت منځ کې تعارض یو کتاب درته د مولانا اشرف علي صاحب خیم بوادر دا وګوره هغه چې په تصوف کم کلام کړی دی یو ذکر باندې خبرې کړي دي تو هو اللہ اللہ ہوئے تو پہ سب ہوئے گی ظاہر کہ خو اس میں ضمیر دے ہو اللہ اللہ ہو ذکر نزولی سعودی یہ پاگے کم باس کردے دے حیران بش علم خدای دے خلقو لور کرے دیوبند خدای لوی کار اغشتے دے دا دا کشف خواندانو دا غیر زلون دا اللہ دا نورنا او دا حب فی اللہ نا او دا حب مع الرسول نا ڈکو ڈک دا کابر دا دیوبند اغی پشان خلق تا پیدا کولش اغا سی فقہا تا پیدا کولش نو دیوبند زان لس نظریہ ندا زان لس فقہ ندا ہمانگتے دا حنفی مسلک او دا حنفی فقه تأثیر کرده ده اسانتیا کرده ده او خدمت کرده ده بس نور څه خبره نشته او دغه کابرو لچه خدای سور کرده دی نو زه د تاسو ته مولانا احمد علی لاهوري واقعیت بیان کم نو حیران بشي هغه خلق دیوبند پیدا کړی دی چې د قبرونو نه د هغې خوشبویۍ روانې شوې دي هغه خلق دیوبند پہ ورشه صرف یاو بدرته ویم مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نن په دنیا کې که زه درته دویم زمانونو کې د ورځو په حساب باندې نن کافران مسلمانېږي د چا د برکت نه د مولانا الیاس رحمت الله چې خلکو ته بسترې په اوږه کړی
مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپله لیکي وایي په آخر وخت کې د مولانا الیاس رحمت الله علیه ملاقات ته لاړم وایي چې ورغلمه نو ما ته هغوی ووایي چې حضرت بیمار دی او ډاکټرانو ملاقات بند کړی دی بس ما وی چې زه الله اکبر الله اکبر کې بیګا راغلی ما پرون د عمان نه زما دا یوه هفته په عمان کې وه او ما زه به لاړ شم لږ دمه به شم سیر تفریح به وکړم خو موږ خو کم ځای پرېږدي ماښام یو ځای بیان ماسخوتن بل ځای بیان بیا هلته کې دا لاړو یو ځای ته هلته ډېرو انبیاو قبرونه مې ولیدل حضرت هود علیه السلام حضرت ایوب علیه السلام حضرت اویس قرنی رحمه الله هغه چینې ته هم لاړم کم کې چې ایوب علیه السلام الله جوړ کړی پکې لمبلی و پکې لږ چارهدام مې هم پکې و ډېر ښکته و خلکو یې ته مزه ته راختې نه شي هغه بلکل ویښ کې و مې سړی تا واته کسانو مې تاسو ماشومان یې ما به روچت کې که نه هغه په خپله لاړم په خپله رالم اوس سبا بیا په سفر روان یم خو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم هغه زموږ ډېر محبتي رور دی نو مې چې دا جلسه خو داسې زه ګڼم لکه چې خپله نو بده خبره چې زما جلسې یو زه په کلي کې موضوع ورته رانه شم نو په دې مې شرکت وکړ بس صرف زما رونو دا ټکې درته وایم دغه موضوع لږ ناوخته شو دا به پرېږدم خو دیوبند ګورې مناظرین هم جوړ کړي دي زموږ علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه مناظر اسلام نو سیکانو سره مناظرې کړي دیوبند په خپله لېږلی دی هندوانو سره مناظرې کړي دي قادیانانو سره مناظرې کړي او ګټلې ټولې الحمدلله موږ خپلو طالبانو ته زه وایم لکه څنګه چې مولانا زما ډېر ګران قدر محترم رور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دیده مجدهم فرمایل زه طالبانو ته یم جنګ جګړې به نه کوئ په وهلو ټکولو تیاره نه ختمیږي د سنتو په یو شمع او په رڼا به ختمیږي بلکل جنگ جګړې په سلیقه په حکمت به خلک دین ته بلای خو چې اوس باطل راځي او ستا په دین لګیږي او حمله کوي او په خلکو کې غلط نظریات او غلط سوچونه عقاید خورئ نو ته بیا کټ ته خېږې دا نه پارامي چرګوټۍ بیا نه جوړی پارامي چرګوټۍ به نه جوړی پارامي چرګوټۍ څه شی دی نه بانګ وایي بانګ هم پکې نشته او نر دی ګی خو اچوي نه او د هغه بل کار هم نه دی خدای دې ورسره خو کړي نو ځان نه پارامي چرګوټۍ نه جوړی ما یو ځل ویلي یو سړی راغی نو ما ته وایي زما پلار ستا تقریر اورېدلی دی وي هغه وایي چې ما له پارامي چرګوټۍ بند کړي مه خوره مې ولې ما خو ورته آرام نه دی ویلی وایي نه هغه وایي چې شیخ صاحب وایي چې دا سړي نه دله جوړی ما خو دا ټکې نه دی ویلی ما خو چا دا ویلو چې څوک کم شي خوري هغه صفت پکې پیدا کېږي خاصیت پکې پیدا کېږي نو مې ده کې دا سړیتوب پکې نشته سړیتوب پکې نشته نه بانګ وایي نو چې نرم یو چرګم یو بانګم نه وای او سړیتوب هم پکې دی نو په دا مردار څه کوې مردار نه دی ګوره چې خولې نه مې ووتل حلال څیزونه دي نو بهر کې زما رونو زه خبره مې دې پورې کوله چې دا علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه دیوبند به لېږه باقاعده د باسون امام بخاري رحمت الله علیه رد په فرق باطله نه دی کړی اخیری کتاب ته وکړه کتاب رد علی الجهمیة وغیرهم کتاب الایمان د عقایدو کتاب دی ځان له اخره کې مستقل ذکر کړی دی د طالبانو ته هم د دې یو څو غرضونه دي حالانکې د کتاب الایمان یې ولې نه جوړی دا خو د عقایدو کتاب الایمان کې د عقایدو بیان دی کې کتاب الایمان کې مرد په فرق باطله او دلته دی ځان له ولې ذکر کړی عنوان یې ورته جوړ کړی باطل چې راځي او په دین باندې ستا حملې کوي لازما د شایستګۍ لاندې به بیا پاسې او دا باطل به ډیته کوي ډیته نه کړل خو کار خرابېږي نو حضرت مفتی صاحب دامت برکات او هلکه یو خبره بل هم درته کوم مفتی صاحب ګورې فیرې طریقت هم دی ښه زه خو ګوره ډېر کمزورې غوندې شی یم او ما ده بیا د قادریه مبارکه کې او په نقشبندیه مبارکه کې اجازت ورکړی دی ما په خپله ورکړی دی ورته او نن ستاسو په مخ کې ورته زه په 12 کلماتو کې 12 کلمات دي هغه به بیا زه درته وښیم نو هغې کې ورته زه اجازت ورکوم ستاسو په مخ کې 12 کلمات مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه نه
مونږ ته رسېدلي زما پکې پیر بکا صاحب و مولانا فقیر محمد صاحب د ارباب لنډی هغه زما په دې کې پیر و هغه پیر پکې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او د طالبانو دپاره دا ډېره مختصره 1200 کلمات دي بس 1200 الفاظ دي ما ستاسو به مخکې دله هغې اجازت ورکړه او تاسو بیا د ده نه د پښتنو خبره یا د ښځو خبره لاسنیوه ده سره کوئ ښه بیعت کښېنوئ چې دې تاسو ته قادریه مبارکه کې او دارنګې په دې تصوف کې د پیرم د پیر شریعت و طریقت الحمدلله او څومره چې د ده نه دا فایدې واخلئ خدای وله صلاحیتونه ورکړي دي الحمدلله به زه په دې خبرو اکتفا وکړم زما ډېر ګران قدر رور دی حضرت مولانا عبدالمتین جمالي صاحب دي د مجده هم ډېر ښکلی بیان کوي او زمونږ د دیوبند یو ستوری دی او الحمدلله د تصوف سره هم ښه نسبت دی هغوی به بیان وکړي ما خو یې زه به څو خبرې وکړم بیا به ځم درنه یکم رمضان باندې 15 دن دورې علماو دپاره 400 علما طلبا هغې ته به هم دعا کوو چې خدای پاک کامیابه کړي شرکت هم پکې وکړي ټولو علماو ته دا درخواست هم دی شرکت هم پکې وکړي او آینده دپاره به که خیر انشاءالله مفتی صاحب سره د 2-3 خبرې بیا وکړم نو تاسو ته چې څنګه تصوف ښیي متصوفینو ته نو د تصوف دا دی خو به ښیي پکې خو د دې 12 کلماتو د دې به ورته زه څه بعضې څیزونه نشاندهي کړم دوی له خپله خدای علم ورکړی دی دا به هم پکې کوي که خیر انشاءالله